بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو دا مخال زه په باچاهان پوهنتون کې موجود یم. د وایس چانسلر میریټوریس پروفیسر بشیر احمد صاحب چې الحمدلله زموږ د دې 400 سیمې سره تعلق ساتي په فخر سره وایو چې دې وخت کې په ثوابه مردان څومره پوهنتونونه دي، په هغې کې څه د تنخواګانو لانجې دي، څه د فنډنګ لانجه ده، څه د پیسونو، څه احتجاجونه مختلف طریقو باندې روان دي. خو دلته کې پرون یوه شخړه مخې ته راغله او غټه شخړه راغله. دا ولې چې لاټي چارج پکې کله وشي نو دا ډېره غټه شخړه وي. هغه په کومه طریقه باندې هینډل کړه او د هغې هېڅ قسمه داسې چې کوم دی نو بد اثرات په پوهنتون باندې پرې نه وتل. موږ دلته کې د سټوډنټانو سره ملو شو، د خویندو سره ملو شو چې په دغه پوهنتون کې زده کړه کوي. هغوی یې د ډېر لوی اذیت نه محفوظه کړل. نو دا یو ډېره مهمه خبره ده. او کله نه چې وایس چانسلر صاحب دغه پوهنتون ته راغلی دی نو ډېره ترقي کړې ده. مهمه خبره ده 400 کې قبضه اخیستل دا ډېره زیاته ګرانه ده. او الحمدلله زموږ د 400 پوهنتون چې کوم دی دا به د پاکستان د ټولو نه غټ پوهنتون مخې ته راځي او هغه کار روان دی. او هم تاسو ته وختن په وختن باندې ښایو. خو ډېره موده شوه دننه نور راغلی په دغه شخړه کې رالو او په هغې کې چې کوم دی ګرفتارۍ مو شولې. او بیا بعضې سیاسي خلکو چې مختلف قسم خبرې ترې کوي، خو وایس چانسلر صاحب په ګیټ دننه چې کوم دی نو سیاست پرېښی دی. هغه خلکه چې هغوی په پوزه مچ نه پرېښوده، ډیوټۍ ته یې نیغ کړي دي. هغه خلکه چې هغوی بدماشۍ کولې هغوی ته یې وي چې خپله بدماشي ځان سره کور کې پرېږدی، دلته چې پوهنتون ته دننه راځي نو دلته کې به ټیک ټاک کار کوي. دا خبرې ځکه زه کوم په خپله خولې باندې کومه چې زه پې ګواه یم. په دې پوهنتون دننه به منګه خلکو ته به هر سړی به راته اوس وایس چانسلر صاحب په هر سړي باندې چک ساتي، په هر ډیپارټمنټ باندې چک ساتي. او هر سړي ته دا و چې ته تنخوا اخلي، ته نوکر یې، خادم یې، خپل کار سره کار ساته. سټوډنټ زما بچی دی هغه ته کار. هغه ماشومان چې په دغه پوهنتون کې نشې تماشې غلط ګرځېدل د هغوی یې مخه نیولې ده. همدغه ریکشن دی چې کوم مخې ته نن راغلی دی. په دغه هر څه باندې خبره ترې کړو. ډېر الزامونه په دغه باندې پروفیسر صاحب باندې ولګېدل چې یاره ډیګري تعلیم د دې پاټی د هغې پاټی. نو فرق چې کوم دی نو د پوهنتون څه د اوس نه دی آباد شوي، د ډېر وخت نه دی. او یو سړی دی راشي یو کولو دی په دغه پوهنتون کې وګرځي، یو کولو شفاف دی، یو خپل تصویر چې کوم دی نو هغه ځان سره یوسي چې مخکې سو اوس سو موږ فرق محسو. ډېره زیاته مننه کوم چې د وخت راکولو. پرون ډېره غټه لانجه دغه لاټي چارج ته پکې خبره ولې ورسېدله او بیا چې کوم دی دغه ګرفتارۍ ولې وشولې. دا هم ویل کېږي چې مذاکرات وشو او د مذاکراتو نه پس چې کوم دی نو وایس چانسلر صاحب خپل زور زبردستي وښودلی. څه به وایې په دې باندې؟ الف خان صاحب ډېره ستا ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلی او زموږ موقف د اخیستو دپاره تاسو د پرونۍ واقعې سره ریلیټډ هغه واخیستله. مسله دا نه وه، دا څو کسان چې کوم دي دا مخکې هم دغه ډپارټمنټ ته تللي وو او هلته کې د ټیچرانو سره څه مس بیهیو کړی وه، خو هغه خبره دوه نه وه، نو هغه راغونډه شوله او ختم شوله. بیا دوباره دوی ابروډز ورغلي دي. نو هلته کې چې ایچ او ډي کوم د فارمیسي ډپارټمنټ ته هغه فیمیل ده، هغې کوشش کړی دی چې دې هلکانو ته ووایي چې تاسو د جنکۍ مه تنګوئ یا مه راځئ دې خوا یا دا څیزونه مه کوئ، خو هغې نه اخوا شوي نه دي. نو هلته کې زموږ یو سینیر موسټ پروفیسر او ډین فیکلټي اف ساینس موجود و. هغه چې دا خبرې هم بر اورېدلي دي هغه د خپل دفتر نه راوتلی او دې کسانو ته یې ویلي دي چې ګوره زما خو تاسو هم بچي او دوی هم بچي دي. د هغه په خولې به هغه چې کومه وینا وکړله سټیټمنټ یې ورکړه، نو ما دوی ته وویل چې تاسو لاړ شئ او دا کار ښه نه دی، دا دی دا دی دا دی. هغه چې دا ټولې خبرې ورسره وکړل په دې کې ورسره یو کس دو مس بیهیو کړی دی چې دا ډپارټمنټ دی د سرکار ډپارټمنټ او موږ دلته کې هم راځو هلته کې دا خبره د نوټ کولو ده چې سوشیالوجي ډپارټمنټ دی او یا جیالوجي ډپارټمنټ د فارمیسي ډپارټمنټ نه ډېر لرې دی او دوی هغه خپل ډپارټمنټ پرېښودلي او دوی فارمیسي ډپارټمنټ ته په هر څه نیت چې وه هغه خو هغوی ته پته ده چې ټول ته پته ده چې په څه نیت تللي وه، خو هغه هغوی اوایډ کړي دي. دوی چې کله څه وخت سینیر موسټ پروفیسر لا یا ډین له دمکي ورکړې ده نو هغه شی لیکلی دی او راپورټ کړی دی یونیورسټي ډسپلن کمیټي ته. یونیورسټي یو ډي سي چې کوم دی هغې باندې میټینګ کړی دی، د هلکان هم راغوښتي دي، دوی هم راغوښتي دي او ټول بیانونه سټیټمنټ یې اخیستي دي او د هغې نه بعد د یونیورسټي ډسپلن کمیټي یو ډیسیژن وکړو په دوی یې جرمانې ولګولې.
اوس پرون داسې کار وشو چې زه څنګه د میټینګ نه زه پرون هلته کې په پېښور کې میټینګ و په ګورنر هاوس کې نو زه هغې ته روان وم چې ګیټ نه ننوتم په دې کې ټلیفون دا راغی چې لکه یونیورسټۍ کې څه الګوله ده نو ما رجسټرار صاحب هلته کې پرېښوده چې رجسټرار صاحب ته دا میټینګ اټینډ کړه او زه ځم په خپله باندې یا به ته ځې یا به زه ته چا چې ولېږم نو ته به یا څه وکړه شي یا نه کړه شي او زه ځم زه د هغه نه په منډه منډه رالم دا هلکان ما ته راغله او ما ته دا شی درته ښیم دا یې ما ته اپیل راکړه چې موږ ته دغه معاف کړه دا جرمانه نو ما ورته دا خبره وکړه چې بهی ستاسو د یو ډي سي لا منټس دي راغلی لا ما اپروو کړي نه دي که نه نو زه څنګه تاسو ته چې ستاسو جرمانه څونه ده او څه دي ټیک شو دا خو چې د یو ډي سي هغه منټس راشي ما ته د اپروول لپاره او زه هغه ورکوم نو کیدای شي کو ډېر وي چې پکې کم کوم کو کم وي کیدای شي چې پکې ډېره جرمانه کوم دا د هغې د زه به د هغې نوعیت ته ګورم چې د هغې نوعیت څه دی چې دوی کوم غلطي کړې ده د هغې نوعیت څه دی نو ما ته د هغه نه دي راغلي نو دا تاسو ما سره پرېږدئ او تاسو ځای لاړ شئ چې کله هغه منټس راشي نو زه به هغه منټس هم وګورم ستاسو د اپیل به هم وګورم او په هغې نه بعد به ډیسیژن وکړم دوی له دې ځای نه لاړل چې لاړل بار جوړه جمکه کېدل خو د دې پسې شاته یو څو کسان دي زه د هغوی نومونه اوس په دې وخت کې رالم خو چې کله وخت راغی نو برسر عام نومونه بې علمه چې هغه زمونږ ایکس امپلای دي هغوی ډیګرو کې چلنه وړلو وه ایچ ای سي په هغې باندې لیکل کړي وه ایچ ای ډي په هغې باندې لیکل کړي وه ګورنر هاوس پې لیکل کړي وه او ما ته دا ویلي چې تاسو د سنډیکیټ ته کېدئ موږ سنډیکیټ ته کېښودل او په سنډیکیټ کې 3 سیکټریان سیکټري هایر ایجوکیشن او سیکټري اسټیبلیشمنټ او سیکټري فاینانس دا وي یو پکې د های کورټ چیف جسټس صاحب وي هغه هم پکې ناست دي د ایچ ای سی نه پکې چې کوم دي سینیئر موسټ ایډوایزر راغلي وي چې 21 ګریډ دی هغه هم راغلي هغه ټول د 1300 کسانو کمیټي ده دا یو فورم دی هغوی کېناستل او دا ټول کیس یې وکتل د هغې نه بعد هغوی یو ډیسیژن وکړو او هغه ډیسیژن چې کوم دی هغه امپلیمنټ شو او هغې اکارډنګلي هغه چې کوم دی هغه وشو هغه کسان چې کوم بار ناست دي اوس هغوی څه کوي خلکو ته یو ته بل ته بل ته بل ته کله په پالیټیشین پسې ګرځي چې ما سره لاړ شي ګورنر ته چې ته په یو څه پسې ګرځي چې ما سره لاړ شي دا ته زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم د دې چا سره دې خلکو زه د بل ځای نه یم زه هم د چا سره دی یم دا چې کوم خلک دي دا به یا د چا سره دي وي یا نه تاسو د بوټي دوی وګورئ که نه او د چا سره دې خلکو دوی تاسو ته د ماشومان ته زموږ د ماشومان دشمنان دي راغلی یم 2 کاله مې تېر کړل کال مې پاتې دی تاسو وګورئ چې دا یونیورسټۍ د جوړېدو 10 کاله وشو که نه که په 8 کاله کې زما د څونه کارونه چې وکړو د دې 8 حصه کار چا کړي زه بالکل زه ذمهوار یم او که نه دونه کارونه دله ما وکړله نو چې کوم ځای کې بارداره ونه وي نو خلک خو په کاڼو باندې ولیه نو چې زه کار نه کوم او د نورو په شان دي واشنطن په شان دي دقسې په کرسۍ کښېنم او راځم او تنخوا علم او کاغذ کوم او ځم نو بیا خو ډېر اسانه ټول مې ملګري دي خو که نه کار کوم او کار غواړم او اکاډمیکس غواړم نور کار غواړم تاسو وګورئ د یونیورسټۍ ته راشئ که نه چې دا هغه روانه ویجاړه یونیورسټي وه چې په دې ته به څوک راتله نه ګرېدل به تاسو یې د اعلانونه وګورئ تاسو یې د اکټیویټي دی سټوډنټانو وګورئ تاسو د سټوډنټانو د کلاسونه وګورئ تاسو د سټوډنټانو چې کوم دی هغه ریزلټس وګورئ تاسو د سټوډنټانو چې کوم دی د ایگزامینیشن هغه پروسس وګورئ که نه چې دا څونه ټرانسپیرنټ و او دلته کې مخکې خلکو څه کول څنګه به نه کولو ټیک شو زه تاسو ته نشم ویلی زما په دې زړه کې ډېر زیات پټ څیزونه پراته دي نو زه یې نه ویل غواړم ټیک شو دا چا بدنامي دی دا د دې یونیورسټۍ د دې خلکو او ستاسو د دې بچو بدنامي دی پلیز راشئ دا مدد وکړئ دوی لاړل باجولیس یې ویسته بیا هلته کې ګیټ یې بند کړه دې سټوډنټانو ګیټ یې بند کړه د هغې نه بعد زه یو کس مې واپس ورلېږه 2 مې ورلېږل یو چیف ډاکټر او پسې ډي سي چیرمین او بیا پسې ډي اس پي صاحبان 3 راغلل هغوی ورسره کېناسته نیګوسیشن یې ورسره وکړو چې بهی داسې دا تاسو دا ختم کړئ او په دې دوران کې ته انټرسټنګ خبرداره چې ما ته په یونیورسټۍ کې دننه 4 بوسونه تقریبا او داسې هایست چې دا د سټوډنټانو د میل او د فیمیل سټوډنټانو ډکې وې هغه دقسې ولاړو یې زه ورته ناست وم او هغوی غریبانو پیرنټس سره هغوی بار ولاړو او چا ټلیفونونه کول او زه سم په ټلیفون لیونی کړی یم چې بهی دا څه چل دی خلکو دا امپریشن ترې هغې شو چې خدا نه خواسته د 2016 شان دی بیا مس هیپ خو نه دی شوی نو ما هغوی ټول ته دا تسلي ورکړه کني د پلوسۍ او د دې خلکو خو ډانګونه مانګونه او دا څیزونه راغېښتله که نه چې ښه زمونږ لوڼه او بچي دننه ناست دي او دوی بند کړي دي او موږ دا کوو
نو دا سیزونه زه په خپله ورغلی ما او دې ته بیا پولیس والا ورسره دوی یو ځل بیا د دې ځای امایدین مې ول راوغوښتل د پلوسې چې کوم د دې ځای هغه چیرمین صاحب دی یا څوک ښه خلک دي هغه مې ول راوغوښتل هغه سره کېناستله هغوی ول لیکل یې ورکړل چې موږ به د سبا بل راپورې ستاسو دا جرمانه چې کله د هغه ته راشي نو دلته کې یو چیرمین صاحب دی هغه ورته دا وویل چې که په تاسو باندې 40,000 50,000 جرمانه چې ته لګېدلې یه ټیک شو نو موږ به مخکې وایسانسر صاحب ته لاړ شو هغه ته به ووایو چې دا جرمانه کمه کړئ ټیک شو یې ورته ویو افکې کو فرق هغه ومنله او څه پکې نه وه که نه خو وبې کي که نه د رول ریګولیشن اګینسټ څه شی و که نه نو بیا زه تاسو سره ملګری یم چې هغه پیسې چې کومې تاسو نه غواړي یونیورسټي یا تاسو جرمانه کړي هغه پیمنټ به زه وکړم زما خیال یو اماید یا یو چیرمین د علاقې یا یو سړی د علاقې دغه قومره کار کولی شي هغه ته یې ویل چې نه موږ سته پکې چاره وستې موږ وړه ستا مننه نو هغه م غریب ته راغلی چې دا ټول هر څه د پولیس د پروفیسرانو د امایدینو چې دا ټول ارڅه ختم شو که نه نو بس بیا پولیس والا ورته وایي چې ډي اس پي او ټول ورته وایي چې بس ټیک ده چې نه کوي موږ دپاره خو دا امپارټنټ دی چې دننه ماشومان ټیچر فیمیل ټیچر دا ټول دننه ناست دا هستی دي دا دوی یې رمال جوړ کړي دي بارې نه پرېږدي که نه نو موږ دپاره خو دا ډېر زیات امپارټنټ دی هغوی چې بس بیا ورسره سکول هغه وکړو که نه بیا یې ماته وویل چې کوم کسان وو ما سره هغه زما کسانو را هغوی نومونه زده کړل راوړي ځان سره او بس په هغې باندې موږ اف آی آر وکړو او هغه یې بوتلي دي دا ټول سچویشن ډېر خلک چې څنګه چې موږ شروع کې په دې خبرو کې هم ذکر وکړو چې یاره سیاست جی وی سی صاحب د دې پارټۍ دی یا دې پارټۍ دی پیما باندې کار کوي نو موږ خو دننه ګورو چې یونیورسټي په ترقۍ روانه ده هره پارټي چې کوي فرض کړه نو موږ ورته هرکلی وي خو دا دلته د دې کرسۍ کمال دی څنګه چې تاسو وي خو ما کاوس کله مطلب به ټول مې ملګري نو دا کم تور چې لګوي چې دا د پلانکۍ پارټۍ پیما باندې کوي یا دا زه د ټولو خلکو ته ووایم چې ما 32 سال نوکري په پېښور یونیورسټۍ کړې ده زما خاندان د دې چا سره دی دغه کوټ ته نو دی دا تپوس کې چې زما افیلیشن چا سره دی زه خو په خپل ځان نه پوهېږم که نه څوک راته وایي دا د پیپل پارټۍ دی څوک راته پرون په ټول خلکو وایي دا د پی ټي آی دی که نه او څوک راته وایي چې دا د نیشنل پارټۍ دی که نه نو ایټ ا ټایم د درو پارټو یو کس کیدی شي ټیک شو دا نشي کېدی د دې مطلب دا دی چې زما د هر هغه پارټۍ سره د هر هغه کس سره او مخ شانتي زما رویه ده او مخ شانتي زه ډیل کوم چې کوم ماته سټیچوټس ایکټس او کوم ماته دا وایي زه کوم ما دپاره زه پاکستاني یم زه چارسدوال یم زه د پاټو ماټو والا داسې ډېر نه دغه کوم نه انټرټین کوم مشران دي اور خو ما بند کړي دي چې دلته کې به څوک هم ناراضي خو که فرض که څوک وایي چې زه میلاویږم او دا دی نو زه ورته وایم چې یو کپ شی راونې اوس کوه زه به تا زه به درشم دله ټیک شو هغه د ما ته هلته کې خپل پرابلم وي چې جنون پرابلم وي جنون څه خبره وي بالکل په سترګو پټو پټ یې منمه خو که نه راته څوک وایي چې اوخره لسه پرته خو جوه آیم سوري ډېر جی دې کرسۍ ته رسېدل څه اسان کار نه دی چې کوم کرسۍ د کومه ذمهواري چې تاسو ته بیا د باچاخان یونیورسټۍ چې دا ډېره د زوال سره مخ وه د کومو حالاتو سره چې پیر یا دې کې کمې نوکرۍ شوې وي په کوم انداز کې خلک راغلي وو د هغې ریکشن خو هم رالو او ډېر خلک وایي چې یاره دې کې په جعلي ډګرو باندې خلک نوکران دي نو په هغې باندې آیا داسې څوک شته دي چې او دا ستاسو د تعلیم هم تپوس کوي زما زه 2-3 خبرې ته وکړم ما 32 سال نوکري په پېښور یونیورسټۍ کې وکړه ما میټرک او اف ایس سی دا د پېښور بورډ نه کړي دي بي سي ایم ایس سی ایم فل او پی ایچ ډي دا ټول مې د پېښور یونیورسټۍ نه کړي دي چاته چې زما په ډیګرو باندې شک وي او څه وي نو ما ته د راشي د ما نمبر یم په خپل رول نمبر د میټرک اف ایس سی دا ټول مې په سوشل میډیا باندې چولی دي او ورسره میډیکل هم دي هغه دې وګوري خو یو کار به کوي چې پیسې زه نه جمع کوم چې دله زه ډیګري دویمه راوباسم دوی دې ځان له پیسې جمع کړي او د هغه ځای نه دې زما ډیګري راوباسي او د هغه ځای نه دې ویریفای کړي چې غلطه وي نه دا ټول هر څه مې ورته پرېښودي دا به وي نه دا دونه نه چې ما چې د انګلینډ نه یا د امریکې نه یا د یو ځای نه د بل ځای نه پی ایچ ډي کړې ده او پسې تلل ګران دي پېښور یونیورسټي څومره لرې ده چې سترګې پټې کړه سترګې هغه ځای پېښور یونیورسټي ده ټیک شو او نن سبا خو اسان کار دی انټرنیټ له ورکړه هغه هم درته وایي چې بھئی دا شی دی په دې سیشن ایډمیشن دی په دې باندې کوالیفای کړی دی دا یې نوټیفیکیشن دی دا یې دی او کو بیا هم څوک وي نو را دي شي ما ته که نه زه پرې نه خفه کېږم ما سره دا ټول هر څه پراته دي دا به م ورکړم یوه دویمه خبره ده چې په دې یونیورسټۍ او بیا ما د دونه نوکري هلته کې چې کومې یونیورسټۍ کې ما ډیګري اخیستې دغه یونیورسټۍ کې بیا نوکري څوک څنګه کولی شي
زه لیکچر روم اسسټنټ اسوسییټ پروفیسر میریټوریس پروفیسر ډایرکټر بایوټیکنالوژي ډین اف ساينس پرووست بیا به ما دا خو هغوی خو به وایي چې دا خو غلط دی لر کوئ زه به یې لر کړی وم ټیک شو دا یو خبره دویمه خبره دا چې تاسو دا کوېسچن وکړو چې دلته کې په ډیګرو خلک دغه شوي دي زه ایسر نه یم ما چا پسې ګوتې نه دي والې خو چې کم کسانو اگینسټ لیټر په سټیزن پورټل یا د گورنر هاوس نه یا د ایچ ای سی نه یا د ایچ ای ډي نه راشي نو زه هغه اپلیکیشن کنسرن رجسټر ته ولېږم چې دا یو بوډۍ دا فایل وګوره هغه یې وګوري نو که ټیک وي نو موږ هغې جواب ورکړو چې بی دا موږ وکتل او دا ټیک دي که نه پکې ګډوډي لکه څنګه چې په دې دوه کیسونو کې وو ټیک شو نو موږ د هغې نه بعد د دوی نوټیفیکیشن او دوی د هر څه موږ ایچ ای سی ته ولېږله هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد ته هغوی هلته کې ولا د 15 کسانو کمیټي جوړه کړو د مختلف یونیورسټو نه د فیصل آباد نه د کراچۍ نه د لاهور نه د دې نه ولا د اګریکلچر د انټمالوجي ایکسپرټ راوغوښتله هغوی هلته یې کېناستل په هغوی ښه بلا ټي ای ډي او بلا هر څه پیسې پې تاوان کړې هغوی هلته کې دغه وکړو ډیسیژن وکړو او هغه ډیسیژن یې موږ ته کمیونیکیټ کړو موږ هغه سنډیکیټ ته کېښودو د څه کاغذونه نور ایخوا دیخوا وروړي وو موږ هغه وله هم کسر کړه ځکه چې زموږ په لکې بوټې همدردي هم وه چې زموږ پروفیسر دی د یونیورسټۍ دی نو ټیک په سره خلکو لږه ډېره کړې ده خو د هغې نه بعد چې کوم دی دا یو فیصله پې کړو چې تاسو ایچ ای سی ته دا ډاکومنټس او دا ټول هر څه بیا ولېږئ ټیک شو او که په 2 میاشتو کې هغوی جواب راغی ټیک شو خو ټیک ده که جواب یې رانغی نو دا کیس په ونس فار آل موږ کلوز کړو کلوز به داسې کړو چې بس د هر څه ټیک دي هغه خط هغوی ته موږ ولېږه نو مخکې خو هغه خط په لارې غیب شو ټیک شو بیا دوباره چې ورته میاشت تېره شوله نو موږ ورته وایي چې تاسو موږ څه جواب رانه کړو سنډیکیټ میټینګ شروع کېږي نو هغوی وایي چې موږ ته ستاسو خط یې راسېدلی نو موږ ورته بیا هغه کاپي ور ولېږله دغه خط او د هغې نه هغوی جواب راغی او چې جواب راغی هغوی پکې لیکلي وه چې وي ویل سټینډ بای اور ډیسیژن پریویس ډیسیژن ټیک شو نو دې مطلب دی چې پریویس ډیسیژن کې چې هغه څه ویلي دي ما سره دې کې نشته خو رجسټر سره د فایل کې پروت دی تاسو هغه وګورئ او بس هغه چې څه وي نو سنډیکیټ اکارډنګلی او سنډیکیټ د یو کس ډیسیژن نه دی دا یو فورم دی د 18 کسانو او پای کې 18 کسان پای کې چې کوم دي سیکریټریان 3 پای کې چې کوم دی د ایچ ای سی ایڈوایزر سینیئر موسٹ ایڈوایزر پای کې چې کوم دی د های کورټ جسټس صاحب پای کې د پبلک سروس کمیشن ممبر دا ټول پکې ناست دي ټول وایس چانسلر دا غي یو نامې یو وټ ته ما سره او ما سره ما وټ په هغه وخت کې دی چې کله نه کسان یو تر شي او نه بل تر شي نه بیا وایس چانسلر خپل وټ استعمالول شي خو کو 18 کسان یو خبرو کی نو وایس چانسلر کول یو وټ استعمال هم نه سب استعمال کی او هغه سره حق هم نشي خپل وټ استعمال کی ټیک شو دا خبره ده دا بل چې کم کیس دی دا چې کم دا دونه د الګوله شروع شوې ده تاسو نه تاسو کوم چې د آی پی پی د لپاره یو کنډیشن دی چې تاسو سره د پی جی ډیګري یا نوټیفیکیشن وي نه ته به اسسټنټ پروفیسر شي ټیک شو یو سړی په 2011 کې اسسټنټ پروفیسر په آی پی پی راغی په 2012 کې هغه په ریګولر تاسو اسسټنټ پروفیسر واغښته او په 2013 کې هغه د پی جی ډیګري واغښته ټیک شو دا کریکټ دی دا خو ماشوم لمر کې چې به ته مخکې ډیګري لې ته مخکې نوټیفیکیشن وروړې چې هغه نوټیفیکیشن دې وروړي یا ډیګري شي ټیک ده داسې واضح دي چې نوټیفیکیشن وشي او ډیګري چې ته 2-3 میاشتې بعد ملاویږي نو که هغه نوټیفیکیشن چې د پی جی وکړله ټیک شو او دا د نوټیفیکیشن دی دا د نمبر دی دا د حقدار دی نو بیا موږ هغه منو ایچ ای سی موږ مني ایچ ای ډي موږ مني گورنر سیکریټر موږ مني ټیک شو او موږ منو خو که چا سره لیټر هم نه یا چا سره اسم نه او په کور کې دا نه جوړ یا کنه او هغه ویریفای کیږي نه بل څه کیږي نه او هغه هم چې وي نو زه بس وکم ویسه دا استاد بچی دي کنه غلطي بچونه کیږي او یونیورسيټي چې په کوم دغه روانه ده په ترقې باندې نو لکه دوی ته سم میسج ورکوي او دوی سره تاسو زه د خپل غلطي کیږي ویم کړل کنه دا ټول زه دلته کې زما خپل پر دی یا زما بچی دلته کې سبق نه وي زما بچی په خور کې سبق وي او وی اوس رسیدلی دي خور سبق ما ته دا ټول سټوډنټان د خپل بچو په شان د ښکاري کاغه جنکې دي دغه مې د لونو په شان دي او کنه هغه الکان دي هغه مې د بچو په شان دي او یو پلان د سینی چې هغه د بچو یا د لونو یا د زامنو بد غواړي ټیک شو زما د سټوډنټان ته او د دوی پیرنټس ته زما دا ریکوست دی چې دوی کېنوي
او دوی ته ووایه چې راشئ د پالیټکس نه څه نه جوړېږي د خدای بندیانو د یو بل بخصوص په اوږه باندې یو بل ټوپک ږدي هغه مه کوئ راشئ خپل کلاس ته لاړ شئ خپل سبق ووایه که نه او چې زما نه څونه زه ښه کېږي او څه پرابلم وي نو زما په دې دفتر کې 3 دروازې دي ټیک شو داسې یو شخص په دنیا کې نشته چې هغه خپلې دروازې کولو کړي او زما د 3 وړه دروازې کولو دي او هر طرف د خپل پیس ته ویلي چې څوک راځي خپله پرېږدی په نمبر باندې چاته انکار نشته چاته نامو نشته زه خو دې ته ناست یم ما ته خو له ټولو دوی خپل پرابلم ووایه زه راغلی دې دپاره یم ما له ګورنمنټ تنخوا دې لپاره راکوي زه یې واشانس کړی دې دپاره یم چې دې ماشومانو زه هیلپ وکړم او انشاءالله زه د خپل پرفارمنس سره ډېر زیات مطمئن یم تاسو وګورئ دغه 800 کاله ځمکه د هغې باونډري وال 11 مې پکې بلډینګ یو لنټر پکې واچولی شو انشاءالله ډېر خو د دې کې یو بعضې څو کسان دي چې د هغوی نه دا نه برداشت کېږي چې دا یونیورسټي داسې شي که نه هېڅ هم چې په دلته کې دا دی کې هېڅ شک نشي چې دلته کې نشې هم وي او تماشې هم وي او دلته کې چې کوم دی انلیګل میټینګونه هم وو او جلسې هم وې که نه هر څه پکې وه خو تاسو ته زه نن چلنج در کوم چې تاسو دا والی دا خپل او دا وګورئ چې تاسو ته بس هېواد 2 قسمه خلک به ته ښکاره شي یا په کلاس کې ناست دي یا به بار پلان کې ناست دي نو څوک په هاکي کوي څوک په کرکټ کوي څوک په والیبال کوي څوک په باسکټبال کوي که نه دا به وي چې کوم ځای کې د چا کلاس خالي هغه کوي او چې کوم ځای کې کلاسونه دي نو تاسو وګورئ په دې لیکچرونو کې انشاءالله یو کلاس به تاسو ته خالي نه شي ټایم ټیبل ځان سره والئ او یو ډپارټمنټ ته وګورئ دونه سختي زه کوم چې ټیچرانو ته وایم چې وروره تاسو دلته کې راځئ دا ماشومان دي دوی سار چینج وکړي دوی سار د مور پلار ورله پیسې ورکړي دلته کې راولېږي نو دی دې دپاره نه رالېږي دې دپاره رالېږي چې سبق ووایه او سبق په هله وایي چې تاسو کلاس دی په هاسټل دننه تاسو وګورئ په هاسټلو کې کیدای شي چې پکې مخکې وو هم په سب پکې اکا دوکه وي که نه خو زما هغې ته خپل پلان دی که نه او زه به هغه اکارډنګلی انشاءالله دا به وکړم زه ستاسو ډېر مشکور یم او ډېره مهرباني ګرانو کتونکو هغې ته زما پلان دی نو پکار ده چې هغه پوه شي بېګا چې کومه واقعه راغلې وه وي سي صاحب په خپله ناوخته چې کوم دی 10 بجې د دې یونیورسټۍ د سکیورټي خیال ساته خدا نه خواسته داسې شرپسند هغه د دې موقع نه پیدې واخلي لکه څنګه چې اوس بعضې شرپسند د سیاست ښکار کوي چې او وي سي صاحب داسې څنګه چې وي صاحب ووي چې 3 دروازې دي دا په لومړي ځل باندې دلته کې څو ویسیګان تېر شوي دي موږ هم د 21 کالو نه صحافت کوو دی پوهنتون ته راغلي په کومه رویه په کوم انداز کې ډایرکټ راځو ډایرکټ ځو وي صاحب دا مسله ده اجره ده داسې دفتر استعمالوي خو څه دپاره چې دا یونیورسټي په ترقی شي بچي ته سهولت ملو شي هر بچی خپل ګڼي ډېر خلک زما خبرو سره نه اتفاقي کوي ته خو د دې وي صاحب دومره صفت کې هغې صفت ځای دی نه څه په پیسو کوم او نه څه په بل څه کوم خو زما د 400 خیال ساتي او زما پوهنتون کو او نن زما د پوهنتون مثال چې کم دی د ثوابې وي سیم ورکوي په خپل یونیورسټۍ کې د مردان هم ورکوي او په پېښور کې هم ورکوي او په هر ځای کې چې کم دی د باچاهان پوهنتون مثالونه ورکړل کېږي نو خو زه ستاینه وکړم او خدای دې دا شانتې افسر راته ژوندی لري او بار دې راولي ډېر خلک وایي د 400 دی یاره دا دی هغه دی په 400 کې ډېر غټ بیروکریټ پاتې شوي دي خپل ذلې له څه کړي دی بل موږ د اسرار خان خبره کوله چې اسرار خان دی وخت کې چیف سیکرټري دی دا زراعتو د 400 له کار کوي کولوم صفت کو هغه ځای کې مې خلیله خدای پاک د ویزي صاحب نوم راوسته چې 400 کې یو پوهنتون دی ولته کې ویزي صاحب اتفاقی غوړي دا زما د ذهن کې بد ټچ کیږي چې د 400 له کم سیاسي کس کار کوي کم بیروکریټ کار کوي کم افسر کار کوي نو ویزي صاحب چې په کوم حالاتو کې د زوال په حالاتو کې دغه پوهنتون ټیک په دې کې په سونو ملازمین دي تنخواګانې اخلي د هغوی د کور نه غري چلیږي هغه ملازمینو ته وایم چې اوس هم پکې درغلي وي د ویزي صاحب ملاتړ جوړ شي دا ستاسو پوهنتون دی ستاسو رزق ته دی نه دغه شوي دی ښه د 3000 نه زیات ماشومانو کې 15 یا 10 ماشومانو خبرو ته موږ غوږ دو د 3000 ماشومانو د خوشحالي چې کومه ده په پوهنتون تاسو رانو نو څه ټیم هم چې راځئ کلم درته پابندي نشته دی داسې ډېرې خبرې دي چې په بشیر احمد صاحب باندې کیدی شي ان شاء الله بیا به پې کوو خو اوس هم دغه موقف دغه کوو چې حقیقت سو ولیکو لا جرمانه لګېدلې نه د وي صاحب ته لا لیټر راغلی نه دی دا جل نه مخکې چې کوم دی تمرې چې یاره حالات په داسې وي نو هغوی خو چې 3 دروازې دي زما دروازه کولی وره چې ته احتجاج کوي او ګیټ بندی او خلک یرغمال کوي نو راشه ما سره په دفتر کې کښېنه که نه زه به اوړ پړ به وکړو به چې غلطي وي نو بیا هم زه هغه یو ډي ایس که نه یو ډي سي ډپارټمنټ ته بیا هم ووایو
الحمدلله هغه سیاستدانانو ته مې خو ته سیاست کوي یو طرف نو د سټوډنټ اورې نو راشي وی سی صاحب سره وړ پړو کې او ملګرتیا یې بیا وکې او کنه داسې کوي نو دا مونږ سره زیاتې کوي زه شیخري خبرې کوم زه 400 وال خبرې کوم نه چې د صحافي خبرې کوم زما یونیورسيټي دی وخت کې په ترقې روانه نو په ترقې یې پرېږدي ډېره مننه خوشاله